اوس خلک په ترقیاتي کارونو باندې ووټ نه ورکوي او نه په غم خاده باندې بس دا کوم سلسله چې روانه ده هوها باندې بس ووټ دی وایي چې بھئی قیدی نمبر 804 بس هغه به راله سیټ هم ګټي او هغه به راله هر څه کوي نو هغوی ولې به پروا کوي د دې علاقې د دې او منتخب ورته ووایي هر څه چې دي. سلامونه احترامات ګرانو کتونکو د لوی اختر ورځ د آفتاب احمد خان شیرپو په دیره کې موجود یو او د ورځې 12 خبره وختې ده او په دغه ګرمۍ کې یو بیا په دغه کړکېچنو حالاتو کې د خپل عوامو کې هغه موجود دي څو خبرې به د آفتاب احمد خان شیرپو سره د دغه لوی اختر د مبارکۍ حوالې سره خوم کوو او په ملکي صورتحال باندې به هم څو خبرې ترې کوو. سرجي خبرې موقع ده خپلو خلکو ته پښتنو ته به څه پیغام ورکوي بل حالات کړکېچن دي ترټس هم دي نو د هغې باوجود هم تاسو عوامو کې موجود یې. ایوب خان له ډېر مننه یو خو ټولو پښتنو ته د اختر مبارکي ورکوم او الله تعالی یې ټول خوشحاله ساتي چې څوک زموږ د علاقې نه حج ته تللي دي او هغوی ته الله تعالی د هغوی عبادت قبول کړي او چونکې حالات هم داسې دي او په دې اختر کې هغه شانتې هر یو کورنۍ خپل خپل مسلې او مشکلات دي نو په دې لحاظ سره الله تعالی دې بس مونږ باندې مونږ ته د خدای پاک داسې حوصله راکړي چې د عوامو د ترجماني په صحیح معنو کې وکړو او حالات واقعي ډېر هغه دي خاص کر د مهنګۍ خپل ځای باندې دهشتګردي په خپل ځای باندې خو خبره ده چې په هر څنګه حالات دي د عوامو سره خپله رابطه ختمولو دا زما په خیر مناسب نه ده او په هر موقع باندې دا خو دا ټول راغلي دي په د اختر د هغې دپاره مبارکبادۍ دپاره نو چې مونږ دلته نیو نو بیا هغه شانتې په عوامو کې مایوسي پیلاویږي په دې لحاظ سره زه مشکور یم د ټولو چې په دومره سخته ګرمۍ کې راغله دلته او مونږ سره یو ځای شو په دې اختر کې او انشاءالله تعالی د دوی چې څه مسلې او مشکلات دي هغې لپاره مونږ هر وخت حاضر یو. شیرپو په دغه صوبه کې د صوبې د بچو یو تحریک سیاسي پارټو څه ډلو اعلان کړی دی قومي وطن پارټي دغه حمایت کوي بل نه ګیس شته نه بجلی شته دی په دغه اختر کې هم چې کمدنو اعلان کړو او په دې مد کې خو په 12 کاله کې ټک کارونه شو نو خلک خو ترقي غواړي جنو په دې په سوای چې تاسو نه کله نه تلې جنو بیا د 400 خلکو نه غشانګي سولیدونه د بجلی ترقي مسله دا ده الفان چې اوس خلک په ترقیاتي کارونو باندې ووټ نه ورکوي او نه په غم خاده باندې بس دا کوم سلسله چې روانه ده هوها باندې بس ووټ دی وایي چې بھئی قیدی نمبر 804 بس هغه به راله سیټ هم ګټي او هغه به راله هر څه کوي نو هغوی ولې به پروا کوي د دې علاقې د دې او منتخب ورته ووایي هر څه چې دي نمایندګان دي هغوی وایي چې دا بیا بل ځل به عمران خان به رولي هغه به موږ ووټ پیدا کړي نو دا حالات خو د دې صوبې دپاره هم خاص کر بیا د 400 دپاره هم د دې علاقې دپاره هم مایوس کن دي ځکه چې کار نه کېږي او د کرپشن بازار ګرم دی داسې ګرم دی چې سړی حیران شي دا دومره لوی لوی سکینډل یې راووتی او د دوی پیاډو څه پروا نشته د کوهستان والا سکینډل د سولرو والا سکینډل د غنمو والا سکینډل هر یو شي کې هغه دی په پوسټینګ ټرانسفر باندې بغیر د پیسو خبره نشته دا اوس هم چې کوم اپاینټمنټس کېږي دا ټیسټونه هم کېږي دې لپاره مخکې نه ایډوانس کې پیسې اخیستې شوي دي نو دا به څه د خلکو به څه ترقي څوک د چا رسۍ نه چا سره پیسه نه د هغه ته خو نوکري نه ملاویږي نو په دې حالاتو کې زما په خیال دا
زمونږ په دې ټولو صوبو کې وګورئ دلته بدترین حالات دي. اوس خو ورلډ بینک هم ویلي دي چې 44% خلک د غربت هغه کرښې نه لاندې دي. 44% د پاکستان. نو هغې کې خو د بیا صوبو په سطح باندې وګورئ زمونږ د صوبه کې به ما په خیال 60-65% دي. نو دې حالات کې زما په خیال خلک پریشان دي، ډېر زیات پریشان دي. بچو تحریک چې صوبه کې شروع کیږي نو کارآمد دي ضرورت اوسه پورې خو تحریک یو په دغه لحاظ سره چې هر یو پارټي خپل هغه به کوي شروع کوي. زمونږ دا اراده چې اختر نه پس به د دې صورتحال د دې صوبې چې کوم صورتحال دی د هغې باندې به ځو میدان ته ووځو. داسې نور پارټیاں وہی بھی اب گورو چې مخکې څه جوړېږي. شیرپور خان بجٹ آ رہا ہے، کیا امیدیں وابستہ ہے ان کے اس بجٹ سے؟ اور کچھ لوگ یہ اعتراض زیادہ ٹیکس لگا رہے ہیں اس پہ. ٹیکس تو لگائیں گے کیونکہ آئی ایم ایف کے ہر ایک چیز پہ نقطے پہ فل سٹاپ پہ اس پہ وہ آئی ایم ایف کے بغیر یہ نہیں کر سکتے کچھ. تو یہ صورتحال ہو تو آئی ایم ایف کو کیا پرواہ ہے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ اور ٹیکس لگاؤ، تنخواہ دار طبقے کے وہ ان کے اوپر جو ٹیکس لگے ہوئے اس کو بھی کم مت کرو، تنخواہیں مت بڑھاؤ. تو کیا یہ صورتحال تو دن بدن مہنگائی یہ کہتے ہیں کہ کم ہوگی، مہنگائی کم نہیں ہوئی، ابھی بھی اسی طریقے سے ہے. تو یہ صورتحال اس صورتحال میں ایک عام آدمی کا اور پھر خاص کر تنخواہ دار طبقے کا ان کے لیے تو وقت گزارنا بڑا مشکل ہے. معلومات ہے سر بجٹ کے حوالے سے کہ کچھ مشورہ دیں گے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ ابھی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ صوبوں کو جو فیڈرل پبلک وہ جو اے ڈی پی کا جو بجٹ تھا پی ایس ڈی پی اس میں کمی کر دی ہے، اس صوبے کو کچھ نہیں دیا انہوں نے. اسی طریقے سے ہمارے جو بجلی کے مد میں جو منافع ہے ہمارے جو ٹرائبل ڈسٹرکٹس ہیں اس کا جو پیسے ہیں وہ بھی ان کو نہیں مل رہے ہیں، اور یہ بھی آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آواز تو نہیں اٹھائی. ہم نے تو پچھلے اگر آپ کو یاد ہو پچھلے عید پہ بھی میں نے یہ کہا تھا کہ اگر صوبے کے حقوق کے لیے بات ہو تو ہم تیار ہیں، اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہو تو ہم تیار ہیں، ہم سب بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں. قرم ایجنسی میں جو کچھ ہو رہا ہے میرا خیال سے کہ بدترین حالات ہے، سڑک ابھی تک نہیں کھلی، وہاں پر کوئی چیز ملتی نہیں ہے. اور یہ صورتحال رہی ہے کہ 7-8 مہینے ہو گئے ہیں اس کو. تو یہ صوبے کی صورتحال تو بدترین ہے. جنوبی اضلاع میں شام کے بعد کوئی ادھر سفر نہیں کر سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال ملک کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے. اور یہاں پر میرا نہ مرکز کی طرف سے وزیر اعظم ابھی پچھلے دن میرا خیال ہے 1 گھنٹے کے لیے آیا، یہ پہلا دورہ تھا اس کا، 1.25 سال ہو گئے، پہلا دورہ تھا. نہ وہاں کے وفاقی وزیر آتے ہیں، بجلی کا وزیر آئے ادھر لوگوں سے ملے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں اتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. عید کے دن بھی انہوں نے جو وعدہ کیا تھا وہ بھی نہیں پورا کیا. آج بھی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے، گیس پہ نہیں ہے. تو وہ وزیر آئے ادھر لوگوں کے ساتھ ملے، ان کو بتائیں، مگر کوئی ان کو پرواہ نہیں. ہمیں تو اس سے عوام کو محروم کیا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے. وہ جو جرگہ ہوا ہے وزیر اعظم آیا تھا، آرمی چیف بھی آیا تھا، اس کے بعد الیامین گنڈاپور نے ایک بیان دیا ہے کہ وفاقی حکومت نے ہمارا سب جو NFC وارڈ ہے وہ مان چکے ہیں اور ہمیں اپنا حق دے رہا ہے. یہ تو اس کی باتیں ہیں نا، زمینی حالات کو دیکھو. ابھی کچھ آئے گا تو ہمیں پتہ چلے گا نا. اس سے ایسے بیان دینے سے تو کچھ نہیں بنے گا. کچھ بھی نہیں دیا، کچھ بھی نہیں دیا، اور ایسے لولی پاپ اس کو دکھا دیا. اور وہ خوش ہے الیامین، وہ تو اپنی کرسی بچا رہا ہے کہ مجھے نہ تبدیل کیا جائے یا میرے خلاف کوئی ایسا کوئی حالات نہ بنا جائیں. تو وہ اور تو میرا خیال ہے کہ
علی امین نے جو کچھ یہ اس کی حکومت نے یہ 1.25 سال میں جو بازار گرم کیا ہوا ہے رشوت کا، میرا خیال ہے کہ ایسے ہم نے کسی دور میں بھی نہیں دیکھا جو یہ صورتحال ہے۔ اشرف خان، جو وفد باہر ملک یہ ہے پاکستان کا، اور یہ ٹرمپ کی بار بار جو بیانات آ رہے ہیں، انڈیا مودی جو ہے نا پھر حملے کی اور اس طرح کی باتیں کرتے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ وفد کارآمد ہوگا؟ وفد تو بھیجنا ٹھیک ہے، اپنا نقطۂ نظر بیان کرنا عالمی سطح پہ یہ ضروری ہے، کیونکہ اس جنگ میں تو پاکستان کو ایک برتری حاصل ہوئی ہے، اور وہ برتری بھی اس لیے حاصل ہوئی ہے کیونکہ ہم سچائی پہ تھے۔ پہلگام میں ہمارا کوئی واسطہ نہیں تھا، لیکن مودی کی حد درمی اور وہاں پر انتخابات کی وجہ سے انہوں نے یہ سمجھا کہ اس طریقے سے ہمیں زیادہ ووٹ مل جائیں گے، وہ صورتحال نہیں بنی۔ تو اس لیے ہمیں یہ پہلی بار ہے کہ پہلے تو ہمیں افغانستان کے ساتھ وہ کیا جاتا تھا کہ بھئی پاکستان اور افغانستان، ابھی امریکہ کو بھی پتہ چل گیا کہ پاکستان کی ایک حیثیت ہے، تو وہ ابھی اس نقطۂ نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ ابھی اگر آپ دیکھیں یہ جو ابھی پابندیاں لگائی ہیں کچھ ملکوں پہ، پاکستان کا نام نہیں ہے اس میں، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان ایک قوت ہے یہاں پر، اور ان کے پاس صلاحیت بھی ہے، اور ہندوستان اس خطے میں ہندوستان کی اجارہ داری جو ہے بہت حد تک ختم ہو گئی ہے، تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے اس لحاظ سے، اور انشاءاللہ تعالی ہماری یہ خواہش ہے۔ اور اس پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر پوری قوم تھی، ہندوستان میں نہیں تھی، یہ بھی ایک بڑی بات ہے۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ مسئلے بہت ہیں، پانی کا مسئلہ بہت سنگین مسئلہ ہے، اس کے اوپر ابھی ایسے لائے عمل طے کرنا ہے کہ ہمارا پانی کوئی روک نہ سکے۔ کشمیر کا مسئلہ ہے، یہ سب مسئلے ہیں ہمارے، اس کے اوپر اب بات چیت اس جنگ سے تو کم از کم کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ سامنے آ گیا ہے، اور زیادہ اس کو تقویت ملی، تو اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ شرف خان، یو خیرانه پښتنه څنګه چې تاسو وی چې پښتونخوا کې بدامني ده، حالات خراب دي، د تاسو تم ترستی خو بیا په خپل عوامو کې موجود دي، بلوچستان حالات ته څنګه ګوره، او هغه کې چې د رای او د انډیا په کې بار بار چې کم دنو پیشن گیم کیږي گرفتارین؟ دیکھیے کوئی شک نشته چې هغه پکشته د بیرونی لاس پکشته او خاص کتا انډیا، او خاص دا جنگ چې اوسو دینه پس هغوی زیات د هوا د تقویت ورکوي او هغوی سره په دې کې همکاري کوي، نو په دې لحاظ سره زما په خیال پاکستان کې چې څوک اوسېږي کم از کم د پاکستان د پاره جدوجہد کول پکار دی، په دې لحاظ سره چې مونږ نه غواړو چې بیرونی داسې حالات جوړ شي، بلوچستان مونږ نه جدا کېدی نشي په هیڅ صورت کې، خو دا ده چې لږ توجه ورته ورکول پکار دی، د وفاق د طرف نم او د اسټابلیشمنټ طرف نم، چې صحیح مانو کې هلته د هغې خلکو محرومیانې چې دي هغه ختم شي، نو بیا به لږ خلک په آرام شي۔ ډیره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو، دغه شرپوهان په دغه ګرمۍ کې دغه ګڼ شمېر کارکنان دغه زموږ سره خبرې موږ له وخت راکولو، سهار نه واله دې ټیمه پورې مسلسل په دغه بزرګ سیاستدان دغه خپلو کارکنانو له غاړې ورکول، مبارکي اخیستل، مبارکي ورکول، نو ټول د ضلع 400 چې کوم دي نو دغه کارکنان روان دي، نو دغه د پښتون لیډر چې کومه ده نو هغه پیژنګلو وي، یقینا د 400 خلکو له د دغه خپل لیډر چې کوم دی نو ملاتړ پکار دی۔ حامد خان تورنزی د داري اوس ورسېده پکار چې وختي راغلی. حامد خان، لیډران بیا مشران بیا پارټۍ او دې وخت کې د شیرپو خان دغه ګرمۍ کې دغه موجودګي او دغه چې ترټس هم دي ورته، نو څه وایې په دې باندې؟ زمونږ ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو صاحب داسې د پښتنو لیډر دی، داسې مشر دی چې
په تېر وخت کې که تاسو وګورئ نو ډېره سخته په دې پښتنو راغلې ده. دماکې به وي، خودکش دماکې به وي او هر وخت به مطلب څه نه څه تھریټس وو هغې وخت کې به او څه دماکې شوي هم دي، زموږ په مشر هم شوي دي، پکې زموږ کارکنان په 100 نه زیات کارکنان زموږ شهیدان شوي دي په مختلفو دغه کې. خو هغه چرې خپل د کلي خلک، خپل د پارټۍ کارکنان، خپل د ضلعې خلک په یو حالت کې مغه پرېښي نه دي. همدغه وجه ده چې که نن د پښتنو نمایندګي کولی شي او نن د پښتانه د دې سخت نه ویستي شي، نو صرف ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو به ویستي شي، ځکه چې د پښتنو او د دې صوبې په خدمت کې او د دې پښتنو په نمایندګۍ کې او د دې دپاره په جدوجہد کې چې کوم دی هره سخته برداشت کړې ده او هره سخته برداشت کړې. یو میدان چې کوم دی د نه دی پرېښی، همدې پښتنو سره د خپلو خلکو سره د هر وخت څنګ په څنګ ولاړ وي. ډېره زیاته مننه. افتخار خان چې کوم دی یو خو مرکزي صدر دی د تاجر اتحاد. افتخار خان وینې شیرپو خان دغه دیره کې تم موجود دی، د شیرپو خان دغه کارکنانو سره دا ملاقاتونه، د لیدنې کتنې څه احساسات لري؟ څه ویل یو لیډر باره که وګورو نن آفتاب خان نن وګورو نو زما په خیال د ژوند په هغه حصه کې چې هغې کې ډېر خلک ناست دي، ډېر خلک ناست دي او دغه نه خو د هغې همت، د هغې حوصله چې د قوم دپاره، د پښتنو دپاره د هغه په زړه کې کومه جذبه ده، نو هغه په دې عمر کې هم لګیا دی. زما په خیال باندې چې دا هغه ناممکناتو کې واله خبره ده. خو زه د هغې جذبې ته سلام کوم، د هغه د پښتنو سره د مینې، خپل علاقې سره د مینې هغې دا یو جذبه ده چې هغه الحمدلله نن هم ټیک ټاک او پټ دی. او د خپل که تاسو اوس وګورئ نو په دې یو لیډر ماته داسې وښایي چې د هغه په دایره کې، د هغه په حجره کې دومره خلک راغلي، دا د خلکو هم مینه ده چې هغه سره راځي. او زه به دا ووایم چې الله دې ورله ډېر زیات عمر ورکړي د دې پښتنو د خوشحالۍ او د سوکالۍ دپاره، د پښتنو د حقونو د اخیستو دپاره. آفتاب خان چې څومره هلې ځلې کوي نو د چا نه هم پټې نه دي. زموږ به دا دعا وي چې آفتاب خان له دې الله ډېر زیات عمر ورکړي، الله دې ورله صحت کامله ورکړي او الله دې په خپل حفظ و امان کې والي. ځکه چې که تاسو څنګه خبره وکړه، تاسو نن هم دا چې دننه مغې ته تریټس دي، نو دا د یو د لیر او د بهادر لیډر خبره ده چې هغه نن بیا هم په دې خلکو په منځ کې موجود دی. نو زه د هغې جذبې ته سلام پېښ هغې جذبې ته سلام کوم. ګرانو کتونکو، موږ دغه ارمان مو پړه نه وي ولې چې د شیرپو سره موږ د تعلق ساتو، نو په داسې موقعو باندې مو سره خبرې هم کړي دي، بیا به هم کوو او یقینا ډېرې خوبۍ دي پکې. نو الله دې ژوندي او دغه شانتې جذبه ځوان